کرسی او حدیث مبارکو کې د دې آیت ډیر فضیلتونه راغلي دي. دې د سید الآیم وای د ټولو آیاتونو سردار، یعنی د قرآن شریف د ټولو آیاتونو سردار آیت. مسند امام احمد کی روایت دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل آیات الکرسی چې دن د ټول قرآن مجید د آیاتونو نه افضل دی. ابی بن کعب رضی الله تعالی عنہ دا حافظ القرآن او قاری القرآن چا دې نه تاسو کو وی قرآن شریف کې ډیر افضل آیت کم یو دی؟ نو ابی صاحب جواب ورکو وی آیت الکرسی. آیت الکرسی یو روایت کې داری چاته تاسو کو سو کوئی نبی علیہ السلام ته نه تاسو کو نو چې دوله جواب ورکوي آیت الکرسی نو نبی علیہ السلام مبارک شستا علم دی الله تعالی مبارک کی. نو د الله پیغمبر چې دله مبارکی ورکول خو سینه ورکول کنه خپل جواب ورکړو د ټولو قرآن مجید د آیاتونو سردار آیت غرایت هغه آیت الکرسی دی. دا ابو ذر رضی الله تعالی عنہ نے وزل چاہتا پوسو ابو ذر غفاری نه یا ابو ذر غفاری ولګي د نبی علیہ السلام نے تاسو کو وی قرآن کې د ټولو نه عظیم ترین آیت کم یو دی؟ نو نبی علیہ السلام تو فرمایل آیت الکرسی. ابو هريره رضی الله تعالی عنہ نے روایت ته نبی علیہ السلام فرمایل سورہ بقرہ کې یو آیت دی چې هغه د ټول قرآن مجید د آیاتونو سردار دی او په کوم کور کې چې لوستلی شي شیطان هغه کور ته نه راځي تختی تینه. نو دی وایي ښه آیت الکرسی سار او ماښام وایي په خپل کور کې شب کوي. نسائی شریف کې یو روایت دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل نسائی کې کم بنده چې د فرض مونځ نه بعد آیت الکرسی وای سلام وګرځيږي د فرض اللهم انت السلام وای بیا غي نه بعد آیت الکرسی وای. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل چې د دې بنده د جنت د داخليدو د لپاره مانع چې د صرف مرګ دی بس، خو چې د څنګه مړ شي الله به جنت ته داخلي. کم انسان چې د فرض مون نه بعد آیت الکرسی وای نو دی چې څنګه وفات شي الله تعالی به جنت ته داخل کی، یعنی دی چې جنت ته نه زنده دی ژوند د وجې نه خو څنګه وفات شي نصیب بس. دا ډیر فضیلتونه امام قرطبی لیکلی دي، تفسیر ابن کثیر لیکلی دي. بالله شي الله دې موږ ته د آیت الکرسی ویلو توفیق راکړي. ښه ماوستن چې بنده سملین یو درې پیری ویل پکار دی چې شوپی کی گیر چا پیرا الله به حفاظت گئی. بخاری کی یو روایت دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو ځلی ابو هريره دنو ته فرمایله ابو هريره دا غل راغلی دا دې ته په درمن کې تشپګي ښه آیا کجوري وی یا غنمو یا بلسو وی دې ته په چوکیداری کې وی صحیح دی. ابو هريره سے فرمایي زوی خما دی کې د شپې یو غل لاغی غیر چاپیرې پټ پټ وکتېدل کنه دا ګوره حدیث ته توام چې سو بس خیال یې وکړو سو کې لیدل نه سادر خور کو دی ډیری ته ډوګره مات کړه ویزه پې د شا غاړې پټ پټ راله ما د سټه مې ونیسو چې وغلا ګره ته د الله د پیغمبر د مال نه پټول کې دا خو د مسلمانانو اجتماعي مال لیدا سکے وی ما ته وی چې و بوچی مې وګی تګیری او کور مې ډیر خراب دی بل لار را سر نه وا. ابو هريره سے وای زه په خپه شم ما چې ځه سوام د دنه خو بیا ګوره غلاونه کی دی لاړو چې لاړو سحر دی راغی نبی علیہ السلام ته څنګه د شپه تېره کړه وی جی بس ډېره ښه پرامن وی څه وی یو غل راغلی و جي نبی علیہ السلام ته تپوسونه وکړل وی ځه ابو هريره خیال کوه دا غل ګوره بیا هم راتلی شي. په دویمه شپه باندې بیا هم دغه چل وشو دغه طریقه وشو غلاغې ډوګرې ما تکلا غیر چاپیرې کتېدل چې سګنونو بس صادرې خور کو. ابو هريره سے براغ راټینګ کو وی ته خو ډېر ناکاره غلی ګوره بیګام راغلی وی نن بیا رالی
اړوای نه وی یاره جي کنه ډېر بد حال مې دی داسې او دومره فریاد یې وکړه چې ابو ریس صاحب پرې خفه شه هغه پرېښودو سهار چې ابو ریس صاحب راغی نبي علیه السلام جومات کې ناست و مسکی شه وی ابو ریس څنګه چلو وی جي هغه لاغلی و وی خیال کوه دی به بیا هم راځي بیا به راشي ابو ریس صاحب یې په درېیمه شپه ورته ډېر ویښ ناست وم وی دی چې ګورم بیا راغی ای چې څنګه کېناست او رالم راټینګ مې کو ما چې نن خو دې وجنم پرېږدم دی نه ظالمه تا ته ما 2 شپې ووایي چې مه راځه او ته بیا غلاله رالي وی ما ته وی چې ما پرېږده زه به ته یو ډېر نعمت وښیم لویه خزانه به ته وښیم ما چې هغه به سي وی ما ته وی چې کله تا ته داسې دغه حفاظت د شی میلاو شي نو ته په هغې باندې 3 وارې یات الکرسي ووایه شوب کنه الله به حفاظت کوي او د دې نه غیر چاپېره به الله یو شپول ته وکړي تا ته به ضرورت نه راځي فرمایي چې زه رالم سارو نو نبي علیه الصلاة والسلام داسې مسکی و وی ما ته چې ابو ریس څنګه ما چې ښه پوره من شپه وه وی څوک خو اغل خو دې نو راغلی ما چې راغلی و وی چې تا ولې بیا پرېښودو وی ما ته چې مالې خو یو ډېر قیمتي څیز راکړ ما ځکه پرېښودو وی چې څه ما ته دا خبره وکړه وی نبي علیه الصلاة والسلام یې چې او غل دې ناکار او خو دا شعر ته صحیح خولی دی ښه وی بیا وفرمیل چې دا شیطان و تاسو ته راغلی و دا شیطان و نو ګورئ دا آیت الکرسی نه ده دا وایي ښه دا چې کله د ماوستن بنده دروازه بندی کور نه غیر چاپېره یو شوب کی بنده آیت الکرسی ووایي الله پې حفاظت کوي د بنده پوهېږئ په ماشوم یریږي په هغه باندې وایي الله پې حفاظت کوي یو عالم نه مې اورېدلي یو لوی عالم دی وی چې کم انسان په هغه باندې داسې بد نظر لګېدلی بیماری یا په بدن کې تکاوټ مخصوصي سحر اثرات وي نو یو 50 پیرې 51 پیرې د آیت الکرسی ووایي او په اوبو باندې د شوب کی او هغه اوبه دې په یو پاک ځای کې په خپل بدن باندې واړئ چې لاندې هغه نالی ته لړې نه شي او د هغې نه د یو پیالی اوس کې الله تعالی به د بدن نه هغه اثرات ختم کي هغه اثرات به دې الله ختم کي د دې د وجې نه زما محترمو د دې د ویلو ډېر زیات خیال وساتئ ځان سره یې وایي په بچو یې شوب کوي په ځان یې شوب کوي الله پاک ورسره د حفاظت وعدې کړي دي ښه داسې بله حدیثونه راغلي زه به تاسو ته کم وایم د ملک و احادیث راغلي دي او د فرض مونځ نه بعد یې خامخا وایي ښه د فرض مونځ نه بعد یې خامخا وایي او زه تاسو ته یو عمل ښیم او ما ته یو ډېر لوی عالم خولی دی زه هم تاسو ته ښیم پوهېږئ ما ته یې خولی د پار د حفاظت تاسو ته هم ښیم چې تاسو هم وایي چې الله د حفاظت کوي سهار چې د کوره راوځئ مسنون دعاګانې ووایي دا دعاګانې یادې کوي د دې ډېر برکات دي ګورئ ښه ډېر لوی اثر لري لکه په دغه دعاګانو کې بسم الله توکلت علی الله حسبنا الله ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصير او بیا وپیري حسبي الله لا اله الا هو عليه توکلت ورب العرش العظیم دا بنده ووایي حدیث کې راغلی دی چې کوم سړی د کور روزي دا دعا دی ووایي اللهم انی اعوذ بک ان اظلم او اظلم ان اضل او اضل ان ازل او ازل ان اجهل او اجهل دا زه تاسو ته صرف اشارې وایم دا تاسو دور ډایرکټ نشئ یادولی نو دا دعاګانې دي بنده وایي داسې د کتابونه ګورئ په دې کې مسنون دعاګانې دي دعای انس ځان سره یاد لرئ بسم الله علی نفسی بسم الله علی آلی و مالی و ولدی دا دعاګانې دا بنده وایي نو دې سره یو عمل لته ښیمه چې هغه د آیت الکرسی سره متعلق دی او ما ته یو بزرګ خولی دی زه هم وامه تاسو هم وایي چې د کوره راوځئ که نه نو د حفاظت دپاره تاسو داسې وکړئ چې آیت الکرسی به ووایئ خو چې کله دې ځای له راشي ولا یعوده حفظهما نو دا به 10 پیرې ووایئ ولا یعود حفظهما ولا یعود حفظهما دا به 10 پیرې ووایئ نو په 10م ځل ورسره ووایئ وهو العلی العظیم او د هغې نه بعد 11 پیرې یا عزیزو یا عزیزو یا عزیزو داسې اسمان طرف ته به شوب کی په نیت د حفاظت چې الله زما د هر شر نه حفاظت وکړي وی که ستا د قتل منصوبه چا جوړه کړي نه الله به دې بچ کوي ښه هغې نه به دې ساتي نو موږ موږ سره خو دې وخت کې لوی هتیار چې کوم دی دغه مسنون اعمال دي او دعاګانې دي په دې باندې به د الله نه حفاظت طلب کوو نو دا ځان سره وایي ښه خاص کر ډریوران حضرات چې ګاډي ته کیني انو سبحان الذي سخر لنا دغه دعا شوه د هغې نه بعد دا د حفاظت دعاګانې الله به دې د هر شر نه ساتي داسې نور نو د دعاګانو به ډېر اهتمام کوو ډېر اهتمام نو دا آیت الکرسی شوه لا اکراه فی الدین